تاسو به په دې تصویر کې دا هلک او جینۍ ګورئ. دوی دواړو یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله. دوی دواړو یو بل سره واده کول غوښتل، خو د جینۍ کورنۍ دا نه غوښتل چې زموږ د جینۍ د هلک سره واده وکړي، او دوی دواړو یو بل سره واده کول غوښتل، یو بل سره انتهایي مینه کوله. نو چې کله د دوی کورنۍ دغه نه غوښتل، نو دوی دواړو فیصله وکړه چې موږ به د کوره وتښتو او موږ به یو بل سره نکاح وکړو، واده به وکړو. نو چې کله دوی دواړو پلان ساز کړو، دوی د کور نه ووتل، نو په دوی باندې کورنۍ خبر شوې ده او هغوی پرې پوه شوي دي. نو دا جینۍ او هلک چې کله د کوره تښتېدل، دواړه ووتل، نو کورنۍ خبر شوې ده او د دې جینۍ ورور راپاڅېدلی دی او دوی دواړه ګیر کړي دي. کله چې د کوره وتې دي، یو غره ته رسېدلي دي، ویډیو یې هم راغلی ده. نو د هغه غره نه ورور ورپسې راغلی دی او دوی دواړه ګیر کړي دي، او هغه بیا دومره په جذباتو کې راغښتی دی چې دا هلک یې هم ایښتی دی او خپله خور یې هم ایښې ده. دوی دواړو یو بل سره مینه کوله، یو بل سره په سمه طریقه باندې واده کول غوښتل چې دواړه کورنۍ ښه عزتناکې دي، عزتناکو سره واده وکړي په عزت سره. خو د جینۍ کورنۍ دا نه غوښتل چې زموږ د جینۍ د هلک سره واده وکړي، او دوی دواړو یو بل سره انتهایي مینه کوله، یو بل سره انتهایي د زړه نه. نو د جینۍ کورنۍ نه غوښتل، دوی بیا د تښتېدو پلان وکړو او د حساب له ورور یې راپاڅېدو او هلک یې هم ویشته او خپله خور یې هم وویشتله. نو آیا اوس تاسو موږ ته په کمنټ کې خپله رایه راکړئ چې آیا د جینۍ ورور دا ښه کار کړی دی او که نه بد کار یې کړی دی. دوی دواړو یو بل سره انتهایي مینه کوله او ورور یې راپاڅېدلی دی او دواړه یې ایښي دي.